بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین دا سره ناست راغونه د دغه 11 اکتوبر په حواله سره پوښتنه کوم چې منظور صاحب زمون کتونکو ته دا وایي چې دغه 11 اکتوبر په شا باندې څه داسې وجوهات جوړ شول چې تاسو دې ته تیار شوئ؟ یوازې زموږ نه د ټول وطن حالات ډېر زیات خراب شول. ډېر حالات خو خراب نوي خرابېدل شروع شول. په دې کې نه یو ګوند ته نه یو سیمه ته نه یو پیشه ته هېڅ چا ته پکې تحفظ نه و حاصل، ځکه موږ د ټولو سره رایوځای کول او په شریکه باندې پرېکړه کول، یعنې یوازې د یو تنظیم له اړخه نه، ایجنډا نه ده موږ راوړې. ټول هلته چې کله شریک کېنو چې ما په تفصیل سره دلته بیان پرې وکړ تا واورېده چې په شریکه باندې موږ یو پرېکړه وکړو چې د خپل وطن د خپلو ولسونو ښه ژوند څنګه یقیني کولی شو. دا ده چې په دې کوشش کې تاسو سره د حکومت له طرف نه تعاون کېږي که نه، او تاسو ته رکاوټونه جوړیږي د حکومت له طرفه؟ حکومت له اړخه یقینا رکاوټونه دي. تر ټولو زیات رکاوټ موږ چې کومه ډیټا ټولوو چې زما د وطن څومره خلک شهید شوی دی، حتی موږ د هر چا ډیټا راټولوو. یو ځل په دا 20 کاله کې څوک هم دی هغه چې څومره هم مړ شوي یا څومره زخمیان دي، څومره د ډیټا راټولول یو بنیادي کار دی. ځکه هم چې که ډیټا ولري نو ما پرېږده یو صحافي به یې راواخلي د دنیا مخ ته کېږي زما د کام سره دا ولې وشول، یو وکیل به وي، یو بل پیشې به وي، د هر یو ګوند سړی بیا هغه ډیټا په بنیاد باندې یو خبره کولی شي. نو موږ څه دروغ نه د رښتیا یو ډیټا راټولوله، بیا په دې کې په لارو کې یا حالونو کې په یو شي بل شي کې هم مسله وي، خو بیا هم زموږ د کام او د وطن د ټولو طبقو د ټولو پیشو د ټولو ګوندونو بیا داسې د ټولو علاقو چې کوم مشران دي دغو له اړخه یو ښه تعاون د خپلو ولسونو څخه ډېر ښه تعاون دی، ډېر ښکلی تعاون دی. د هغې ښه تعاون په بنیاد باندې بیا هغه رکاوټونه کمزوري شي. منظور صاحب د بعضې خلکو له طرفه پی ټی ایم ته یو پاکستان دشمنه تحریک ویلی کېږي، نو دغې په حوالې سره هم څه خیال دی؟ دښمني د چا وژل ته، د چا وهل ته، یا د چا د وهلو ارادو ته، یا د چا کورونو ړنګول، یا د چا لوټلو ته ویل کېږي. دا عمل چې څوک د چا خلاف کوي موږ خو تر اوسه پرې یعنې ریاست چې کوم دی د ریاست نه یو کور ور ړنګ کړی دی، نه مو سړي ور وژلي، نه مو ورک کړي دي، نه مو ځورولی دی. ریاست زموږ پښتانه په زرګونو وژلي دي، په زرګونو یې ورک کړي دي، په لکونو یې کورونه ور ړنګ کړي دي، وسایل یې لوټي. ریاست انټي پښتون دی، پښتانه تر اوسه پورې د دوی په انټي کې لاس نه دي کړي. که چېرته کې دا تحریک د پښتنو له تحفظ لپاره وي نو پکار ده چې په دې کې بیا قومي میډیا که هغه الکترانیک ده که پرنټ ده چې دې له یې کوریج ورکړی وی، دغه خلک غایب دي، نه په پرنټ میډیا کې داسې سره پی ټي ایم کوریج راځي، نه په الکترانیک میډیا کې راځي. نو د دغې په حوالې سره هم څه پیغام دی یا زړه کې څه ګیله شته؟ زه وایم چې د پی ټي ایم هېڅ شي ته کوریج نه ورکوي. چلو موږ خو بالکل د دوی د سترګو ازغي یو که نه، دا خو د جرنلانو لاندې میډیا ده. موږ دا وایو چې عامو پښتنو ته خو د دوی کوریج ورکړي. په دې وطن کې څومره زیات احتجاج کېږي، جلسه کېږي، جلوس کېږي، آیا دغه میډیا هغه ته کوریج ورکوي؟ دا خیبر نن 1.5 ورځې پوره کېږي چې احتجاج یې کړی، دوی کوریج ورکړی دی. چمن هلته خلک ناست دي، په سوات کې پاڅون کېږي، په دیر کې او په باجوړ کې دا ژړاګانې فریاد وي. عام په پېښور کې هره ورځ یو نه یو یونین له اړخه احتجاج وي، دوی خو هغو ته نه ورکوي. دلته کوریج په پښتنو بند دی، صرف په پی ټي ایم نه دی بند. ها یوازې دلته هغه سرکاري د پکوړو والا چې کوم یو ماحول جوړ کړي دوی هغو ته دوی کوریج ورکوي چې په دروغه باندې یعنې هغه خپل حمایت و دنیا ته ښکاره کړي. دلته هیڅ ظالم جابر پالیسي ته، هیڅ ظالم جابر ادارې ته یو حمایت په پښتون کام کې نور نه دی حاصل. هیڅ پښتون د دغه حمایت نه کوي چې څوک دلته ظلم جبر او دا نه انصافه یو بدمرغي. منظور صاحب اخري تپوس کوم چې پښتانه چې دي په ګوندونو کې تقسیم دي، د چا څوک د ان پی په شکل کې دي، څوک د جمعیت علما اسلام په شکل کې دي، پی ټي آی ده، نو تاسو ته دا ګرانه نه ښکاري چې دا خلک به دغه سیاسي ګوندونو نه راوځي او تاسو سره به په دې تحریک کې شمولیت وکړي؟ د ګوندونو مشرانو ته ورځم، رښتیا درته وایم چې د خپل ملت، زما د ملت د ټولو ارمان دی چې پښتانه د په اتفاق شي. د خپل ملت د دغه ارمانونو پوره کولو دپاره زه دوی ته جولۍ اچول، د دوی خپو ته ور ټیټېدلو ته تیار یم. زه د خیر زما د هېڅ حیثیت نه وي خو چې زما د قام او د ملت اتحاد جوړ شي. زما په حیثیت کې نه د قام او د ملت په اتحاد کې د دغې وطن تحفظ دی. ستا نه راواخله تر هر ملګري پره، هرې پیشې پره، هر یو علاقې پره، هر یو ګوند ته تحفظ هلته حاصل دی چې زموږ دغه ملت په اتحاد شي. د هغې دپاره به انشاءالله موږ ځان ته نه ګورو، دوی چې په څه باندې هم راوستلی شو. زه یوه ته کورونو ته ورغلی یم چې پوه شو بیا ورځم د دوی د
کورونو په دروازې کې به ورته کښېنم چې سوال درته یعنې منت او یو جولۍ درته وړم دا یو سوال صرف چې راځئ بس په احتیاط کې نو دا زما د وطن ارمان هم دی او دا زما د وطن د مسایلو عالم او سم محسوس کړل دغه خلک درته هسې هغه د خولې یادګیران دغه کوي چې یاره موږ شمولیت کوو که نه د زړه نه کوي فلحال خو چې موږ څومره محسوس کړي دي سنجیدګي وه پکې سنجیدګي وه په د دوی په خبرو کې چې موږ ته کومه وعده کومه اراده ښودلې ده هغه کې سنجیدګي وه چې یس دغه یې حل دی او موږ به انشاءالله په دې کې درسره انشاءالله ډېره زیاته مننه منظور صاحب وخت هم راکړو مصروفیات هم ډېر دي ډېره زیاته مننه الله خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه